بسم الله الرحمن الرحيم. انتهي آسان دي وقت شيخ. رجي باب العيدين شرود. ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائطها لم تتم بالمنفرد. مسألة رتدا بیانی د چانه چې د اختر مند جماعت سره فوت شو نه به قضا نشته چې ځان له ودرېږي او وایي ځان له د اختر مونځ کومه. کتاب کې تر دومره مسله ده او وجه مرله بیان کړي. وجه دا ده اختر د مونځ دپاره شرایط دي، په هغې کې یو شرط جماعت دی. نو که ځان لیکي دا شرط پکې موجودېږي. اذن سلطان دی ځان له چې کې دا پکې موجودېږي نه موجودېږي. ها یو مسله ده چې کتاب کې نشته. په دې مصلا کې عیدګاه کې تا نه د اختر مونځ لاړې بل ځای کې لا نه دی شوی، هغې ته دې ځان ورسو، صحیح ده، جایز ده. خو دا مسله مو سره ذهن کې کېنوئ. په یو عیدګاه کې یو بېل اختر مونځو شو بل کول ټیک نه دي. څنګه چې دویمه جمع مکروه وي، جمعې مونځو شو بل کول ټیک نه دي. څه کسان پاتې شو د دې نه غیر په بل ځای کې جماعت برابر دی، د اختر د مونځ شرایط پکې برابر دي، هغو ځان له جمع کوي کولی شي. کور کې کوي که حجره کې کوي که هر ځای کې کوي، ښاري غټ کلی وګرېږي. ومن هغه کس فاتته صلاة العید چې فوت شي د هغه نه د اختر مونځ مع الامام د امام سره لم یقضها قضا به نه راوړي. امام شافعي رحم الله وایي قضا به راوړي، ځکه د هغه بنسبت نه جماعت شرط دی او نه سلطان شرط دی. دلیل سره لئن زمنګ دلیل سره لئن الصلاة منشره بهذه الصفه ځان لکول د اختر مونځ کول لم تعرف قربتا دا نه دی معروف چې دا د عبادت وی لا بشرائطه مگر څه شرایط دی ورله چې جماعت به وي سلطان به وي، او دغه شرایط لم تتم نه پوره کېږي بالمنفرد. څوک چې ځان له مونځ کوي پوهېږي که نه، دا خو اسانه ده. بې لږ بر وګورئ وړوکې اختر مونځ دی که نه، نو که نن ونه کړلی شو د څه عذر په بنا باندې نو سبا یې کولی شي. دا مسله زده شو. نن جمع ونه کړلی شوله د عذر په بنا سبا یې وکړئ. خو که نن بلا عذره پاتې شو، بلا عذره نو به یې سبا ته نشي اړولی. یو سبا لکه بې عذر پاتې شو که بلا عذره پاتې شو، بل سبا ته به هر حال نشي اړولی. مسلې زده شوې. که نن پاتې شو بلا عذره نو سبا ته نشي اړولی، او که سبا بلا عذر وو او که سره د عذر وو به هر حال بل سبا ته نشي. البته که نن د عذر په وجه پاتې شو نو مسټیک د سبا یې وکړئ. لکه خلکو میش ونه لیدله د بیګانو ورځ وه، او بیا چې کله سبا شولو او زوال تیر شو د اختر د مونځ ټیم خو تر زوالي که نه، هغې نه پس خلکو میش ولیدله چې هلکه دا خو میش پرونی اختر خو نه نو اختر مونځ نه دی شوی، ټیم یې تیر دی، نور څه زرو ټیک د سبا له دې وکړي. پوه شوئ پې؟ خو دا قصه مې د چا وکړه د وړوکې اختر ښه وګورئ. فإن غم الهلال که چېرې پټ شي هلال یعنی ښکاره نه شي و شهید او خلک ګواهي ورکړي عند الامام امام ته ګواهي ورکړي برؤیة الهلال بعد الزوال په لیدلو د میاشت پس ته زوال نه پس خو د مونځ ټیم تېر دی. نصلي العید من الغد نو د اختر مونځ دې وکړي سبا له دا عذر دی بس ټیک ده. وجه ول ذکر کړي لأن هذا تأخیر بعذر ذکر دا تأخیر د عذر په وجه دی، نو څه مانع نشته د مونځ نه، ورسره مقتضی موجود دی. وقد ورد فيه الحديث حدیث پکې هم وارد دی. لاندې لیکلي صلى العيد وقد ورد به الحديث تقدم من حديث عمر اخرجه ابن ماجه والدارقطني مخکې راځي. فإن حدث وزر دام ویلیو کچری وزر شو سبالا یمنو من الصلاة چې امام یې منع کړه د مونځ فی الیوم الثاني، خلک یې منع کړه د مونځ په دویم ورځ وزر شو، نه به درېمې ته اړولی شي. ما ویل درېمې ته به هر حال نشي اړولی. لم یصلي بعده مونځ به نه کوي پس د دویمې ورځې نه. وجه دا ده لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة. اصل خدا ده چې اختر مونځ نن پاتې شو بس قضا یې نشته، لکه څنګه چې جمعې مونځ کې ټیم وځي بې قضا یې د اختر هم نشته. خو خلاف القیاس سبا پورې نقل دی.
خو هغه صورت کې چې عذر وي، لأن الاصل اصل چې فيها بدې کې الصلاة العید کې دا دي ان لا تقضى چې قضایي دی رانوړل شي کل جمعه لکه د جمعې مونږ چې دی الا ان ترکناه مونږ چې مونږ پرې خېره دغه قیاس بالحدیث دې ته ویل کېږي استحسان بالاثر. یادم دي کنه استحسان څو اقسام څلور او دی اولانو دریو کې خو بهر حل استحسان اولاد به راجح دی بقیاس. خنبه وقد ورد بالتاخير اعتراض خنبل سبا کیم جائز کی کنه کوزری وینا کنه یار خلاف القياس استحسان خو خلاف القياسي صحیح تا خو نور قياس کیم دی او سامي قياس کیم دی چې استحسان اولنی درې قسمه من كل الوجود قياس مخالفي نه بخپل مورد پورې خاص یادم دي کنه. وقد ورد وارد شوی په تاخير باندې تری حکم وارد شوی په تاخير الى اليوم الثاني پورې د لوزره چې وزروي نو یوم ثانی یو شرط عذر وی دوا نو که یوم ثانی نه خوښو نشي کولای بلا عذر کې یوم ثانی ته شوبم نشي آسان نه دي. اوس مقصد ثانی بیانې احکام د عید الاضحى غټ اختر روز د خیر سره ويستحب في يوم الاضحى د دې مستحبات رته بیانې غدا چې ایغه تسره غسل بوکي دا خو مخکې تر شوی آسان دي مخکې اختر بشان وایدا طیبه خوشبو به ولګي خمزیداره یا به خوشبو په دکان کې کینی خلک به خوشبو ومږي لما ذکرنا دا قسم مخکې ذکر کړی ده ورو کې اختر کې یعنی دغه بیان کې البته فرق التداو کنه چې خوک شی دی اخري او د مون مخ کې دی اخري دلته دو سنت دي دا لغوي روزه دی ونیسی او عرفي روزه خوراک دینه کوي منځو کې خپل قرباني وکي عقد بخه کې غینه دی ول خوراک وکي دا سنت ده. دا سنت حکم صرف دا راجح راي ده راجحه چې دا سنت حکم څوک چې قرباني کوي هغه د باران دی څوک چې نه کوي هغه د باران دی دواړو د باران دی وګوره. ويؤخر الاكل اكل مؤخر کی حتى يفرغ تر دې چې فارغ شي من الصلاه دمنه او کدا خبره مې وکړل چې خپل قرباني دی خو ریکاغه و ټیک د کني بل شي نه خوري خبره نشته همون بس او دا که چاونه کله چې ګناګاری کې بنا مستحب حکم دی ښا سنت مستحب حکم دی. دلیل بلاد لما رویا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم خوراک بينك وفي يوم النحر کی حتى يرجع تر دې چې د اختر د من نبوه بشو نو فیاکل خوراک به کول من اضحیه د خوري قربانی د واخنه پدیم بویش ها نیو حکم داو چې غسل به وکي دویم داو مستحب حکم خوشبو به ولګي دریم داو مستحب حکم چې خوراک د مؤخر کی څلورم داو چې مصلا تزي عیدګاه ته د مون د بار نوزیدي او تکبیر دی په جهر کوي التسوي الته امام سبرای دا و چې پټ دی وي قم مفتابه هوا صاحبین التم جهر ویلو او دې کې ټول اتفاق دی چې از جهر دی کوي او ډیر چغیم دی نه وای ښا وای توجه الى المصلى متوجی دي شهیدګاه معنی د اختر منځه ته جمعات کی کیږي او کباردشت کی کیږي باردشت مطلب کړي نه لکشان با او هو یکبرو حالا دې چې تکبیر به ویل انه علی صلی الله علیه وسلم چوکانه یکبر فی الطريق لا ركب تكبير ويلو تقدم وانه لم يوجد صريحا دا مسربه شو کنه به دغه اختر مون چې کوي څنګه به کوي مړه وړو کې اختر بشان به کوي کنه نه نیت به وتړي تکبیر تحریم به وکي ثنا به وای به درې تکبیرات زواید وکي به فاتحه او سورۃ وای رکعات به ورکی به چرباسیږي الله اکبر سره فاتحه او سورۃ بوي به بدري تکبیرات زواید وی کې او اخر کې ودرو کوله تکبیر وکي مخې در شوی وکړه رفع الیدین بم کوي زواید کې ويصلي ركعتين دو رکعات من بو کې بشان د وړو کې د اختر وړو کې اختر كذلك نقل هم دغه شان نقل شوی احادیث کې هم دا سره غلي او به خطبه ویلتم ویلی ودلتم التبه کې د صدقه فطر بیان کړو دلته به کې روزحی بیان کوي ويخطب خطبه به وی بعدها پس د وړو کې دغه اختر د مون خطبتين دو خطبه دلیل انه علی السلام چې صلی الله علیه وسلم كذلك فعل دغه شان کاری کړو ګڼ احادیث کې دي خطبو کې به تعلیم ورکړي خلکو ته ويعلم الناس فی الاضحیه
چې لکه ګوره قرباني واجب ده، په داسې حیوان معنی کیږي، په داسې کس باندې واجب ده. دا شنور احکامات چې دي. او تکبیر التشریق، خلکو د به تکبیر تشریق بیانم کوي چې هغه به داسې کوي، همدام را روان دي. لانه مشروع الوقت، وجه دا ده چې هر یو د وضحین او د تکبیرات تشریق نه دغه وخت مشروعات دی، او حکم دای خطبه کې دغه وخت مشروعات بیان کا، دغه وخت چې کوم احکامات دي ادي بیان شي. والخطبه ما شرعت، او خطبه غنی مشروع شوی الا لتعلیمه، مگر د دې لپاره چې د وخت کوم مشروع دی هغه کې بیان شي. نو بکار دا چې اوقات موافق احکام بیانېږي. هم تش وعظونه کو دا نه د کافی، خطبو کې جمعو کې پکار دا کم احکام مخې ته خلق پاغي خبر شي، به دا حکم درته متوجه دی، دا کار جایز دی کوي، دا ناجایز دی می کوي، دا ناجایز چې دی دا اسم ناجایز دی، دا که تاسو کول غواړئ د دې جایز طریقه دا د بدی طریقې کوي. یمنه بزانم خبره او به بنورم خبره. وګورئ فإن كان عذر يمنع من الصلاة، دا خبره ده، تاسو صبر وګورئ. وړو کې اختر کې خو به شي وای کنه، دلته بلا عذر که د غټ اختر منځ نن ورځې بعد شلو بیم سبا کولای شي، ولته دې نشو. او که د عذر سره سبا پاتې شو کنه بل سبا هم کولای شي، هلته دې نشو کولای. خیال هم دې کنه، خو بلا عذر په خودل کنه دي کا. فإن كان عذر كشر عذر يمنع من الصلاة، چې سليمان کلو د من فی یوم الاضحى کې صلاها دا منبکی من الغد سبالا و بعد الغد بل سبالم کولی شي دریم ورځې پوری. البته دریم ورځې نه خوای نشي کولای کا، ولا يصليها بعد ذلك، او دا غینه بس نشي کولای. وجه سره دا د اختر مون چې د غټ اختر د اضحیه د وخت سره متعلق دی، او د اضحیه وخت نن ورځ ده لسمه ذل حجه، یو لسمه ده او دولسمه ده، درې ورځې پوری غینه خو کولای شي. لأن الصلاة چې موقته ده، خو موقت دی مقرر دی به وخت الاضحیه باندې، فتتقید بأيامها، مقید به داغي ورځو پورې. البته کبلا عذر شاته کوي ګناګاریږي، لکنه مسیء ګناګاریږي په تاخير باندې من غیر عذر، که بغیر د عذر تاخير کوي. لمخالفه المنقول، ځکه حدیثو کې چې کومه طریقه نقل ده نو هغه دا چې بلا عذر نه شاته کوي، او ته بلا عذر شاته کوي داغي خلاف شو. خجین کم دې ته ورسېدو. والتعریف اسمه نوې مسله بیانې لږ وخت شي لکه ځینې خلک داسې کوي چې اجل خو هر څوک نه دي، نو په خپلو علاقو کې د عرفې په ورځ باندې راجم شي او هغه څادر یې دواړه تاو کی کوم چې د احرام والی، او مشابهت د حاجانو سره جوړي او به دعاګانې کوي. دا شی وی غیر مشروع دي، ځان نه بقیسه نه کوي. هر اخلاص خو غیر معتبر نه کنه، هر اخلاص خو معتبر نه دی، پیغمبر په طریقه چې له معتبر. والتعریف الذي يصنعه الناس، تعریف هغه چې خلک یې کوي لیسه به شي نه، خو سره څه شي نه دی. امانه ده دا تعریف چې په غنو مانو باندې راځي ښا. لاندې لري تاسو لګورئ کله اعلام ته تعریف وای، خلکو ته خبر ورکول. دغه شان خوشبوت والتطيب من العرف والريح، خوشبوتم وای. دوا او دریم نمبر چانه څه شی ورکیو اعلانونه کوي غیتم وای. اچھا یو شی مونډلې ویما او دغه اعلانونه کوي. او دریم عرفات باندې ودریدل تم تعریف وای. او څلورم شو ما پنځم نمبر او تشبه باهل عرفه دې تم څه وای تعریف وای. او اخیری کېږي والاخير هو المرادها هنا، دلته هم د اخیری مراد دی. ګورئ وتا نو الذي يصنعه الناس ليس بشيء، دای شیم نه دی، او هو تعریف کوي. تعریف څه معنا؟ ايجتمع الناس چې خلق جمع شي يوم عرفه، عرفه فورز په بعض المواضع، په بعض ځایونو کې تشبيها ځان مشابه جوړي بالواقفين بعرفه، هغه چا سره چې عرفه باندې ولاړی عرفات په میدان کنه ولې نه دی جایز؟ لأن الوقوف عرف عبادة، عرفات باندې ودریدل د عرفه بورز باندې د عبادت دی، عبادت او هغه خاص مکان پورې خاص دی، خلاف القياس. نو خپل مورد پورې بخاصی کا، ځکه وقوف عرف دا معلوم شوی دی په احادیثو کې عبادت
چې مختص وي بمکان مخصوص خاص مکان پورې، وكل عبادة اختصت بمكان او بزمان او مكان مخصوص لا تكون عبادة دونهما. دا قاعده ویلا هر عبادت چې مکان پورې خاص وي یا زمان پورې خاص وي، دغه مکان نه دغه زمان نه علاوه به عبادت به نه، فلا يكون عبادة دونه، دا عبادت نه بغیر دغه مکان نه. کسائر المناسک، لکه نور مناسک طواف څوک د بیت الله شریف نه علاوه بل ځای کې کولای شي. ازمن سره ملګری دی دیو کلیوال له نصیب ته می ویلې ورځ یې غټ شیر الودل واستنی څه وی هر الودل چې خلک پکې مړو. نبی دې ذکرو شو چې چا فیسبوک کې رړولیو چې ته ځان خپل کعبه جوړه کړی و وغیره تابیدل سودانی نه تور خلکو ماته چې وره یار خلک ځان نه کعبه جوړه کړی تاویږي دا څنګه مسلمانان دي. ما ته وی خدای مونږ دارش بل کم شي څه خلک بل دي نبی متل چې خدای دې غر کنه او ګناه ده به بل جواب عجیب وکوي ما دا کافر ما فیر سړي دا يهوديان مودين اندوان دا خو ورزي کنه نه وای دا شو. كسائر المناسك. فصل في تكبيرات التشريق، دا فصل له بتكبيرات التشريق کې وښه لکه وليس یو ایام الاضاحی وی د قربانی ورځ غل سما یو لسما او دولسما ده څه ده کنه یو ته ایام التشریق وی هغه یو لسما دولسما او دیار لسما ده. نو دا څلور ورځې هجری لسما یو لسما دولسما دیار لسما بده کې دواړه راځي. خدا د چې لسما اضحیه ورځ د تشریق نه ده او دیار لسما د تشریق ده اضحیه نه ده ایو لسما او دولسما ده دواړو دي. دل تر د دې فصل کې د تشریق تکبیرات بیانې انتي آسان دي او راجح او مفتابی راي در تداول لمن او د صاحبین او د اغدا ده چې درش منځونو کې با د هر فرض من نفس ک مقیمی ک مسافری ک مذکری ک مؤنثی کزان لمنس کې او ک بجماعتی کې دا الفاظ و الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد یو پیرا بس پوچھا تواز مانی دومره اوچت نه چې خلک کانه کې خودم راځي چې خو خلک کې اوري دومره وایي به څو منځونه کې به درې شو کې د عرفه د ورځې نه به شروع شي د سار نه 15 د دې شو 15 د لسمې ذل حجې غټ اختر ورځ شو لس ورپسې ورځې 15 یو لسمې ذل حجې 15 لس او د لسمې هغه شل او به دې لسمې تر مازیګر پورې موږ مولان طالبان به کې ډېر خپي اخترم تیر شو د به من رسول الله تکبیرات هم ختم شو خیالم دې کنه د تر دغه بېخه امام سی وای ټیک ده عرفه د ورځې نه شروع کیږي وسره به ته منځو کې وای متعدد کې ورسره اختلاف دی. نو عرفه 15 او ورپسې د غټ اختر د ورځې مازیګر پورې وای بس او به ورسره بل څه کې امام صاحب شرایط لګي جماعت سره چې منځو شي مقیمین وکي سره په غومانه دا سړی وکي خزمانه هم نه ده خو ماته اصل مفتابی راي د چا صاحبانو ګورې ځنه څنګه وایو درش منځونه دي عرفه نواله ته د لسمه مازیګر پورې دا مفتابی راي او څوک چې فرض منځو کې مقیمی که مسافری مذکری که مؤنثی ځان لیک په جماعتي دا مفتابی راي ده. اگر چې امام سے برای معنی زینو خلکو فتوا ورکړی ده نو د امام سے درای موافق چې کوم خلک دی پاغه وجوب به هر حال شو نور علم بکار دا ذکر سوای اندرای موافق په وجوب په نورم دی او امام سے به ناجیز خو به هم نه غني. ويبدا بتكبير التشريق ابتداء بکی بتکبیر التشریق معنی بعد صلاه الفجر پس سحر د مننا من یوم عرفه د عرفه د ورځې سحر منس هلکه خلک وایي د عرفه ورځ کله سعودي عرب کې یو پاکستان کې بلې ګوره عرفه ورځ ویل کېږي نه هم ذل حجې ته چاته وایي نه مزل حج چې چا کله و بس د عرفه ورځ د کنه نورې قصې څه کې دا هغه د زیارت په ورځ و زمونږ د جمعې په ورځ موږ جمعې نه شروع کوو بس نه هم ذل حج دا د عرفه ورځ د عرفه ورځ د نوې چې په کوم ورځ باندې خلک عرفات ته ځي دغه وجنه دغه ته نه وي بلکې څه ته وي نه هم ذل چې به اعتراض وکړي چې عرفات ته خلک برون تلینن د څنګه عرفه ده نه رسېږي به وګورئ. ويختم ختمي بعقيب صلاه العصر
نمازیګر منبس من یوم النحر دغه ډختر په ورځ باندې د امام صاحب رحم الله رائے ده نو ته منځ بشي 15 ودري. وقال صاحبين فرمای وعليه الفتوى والعمل في عامة الامصار وكافة الاثار الدر والهنديه شامی او هندیه دواړو کې وی چې د صاحبانو قول مفتابی دي. د امام شافعي او د امام احمد قول رحمهم الله. يختم ختمه بعقيبه صلاه العصر من اخر ايام التشريق نمازیګر منبس په اخري ورځ د تشریق درش منځه. والمساله مختلفه بين الصحابه دا مسله حقیقت کې د صحابه په منځ کې مختلف اختلافي و ځوانانو بډاګانو کې. نو فاخذ صاحبین اخذ کړي دی بقول علی رضی الله تعالی عنہ اخذا بالاكثر اخذ باکثر کړي دی احتیاط دی پکې. اذ هو الاحتیاط فی العبادات عبادت کې هم دا احتیاط دی چې زید دی وشي. امام صاحب چې راخذ کړي دی بقول ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ اخذا بالاقل اخذ بچاګي په اقل ځکه دا 30 اواز سره تکبیر ویل خو بدعتي صحیح څومره چې کمی خدا لأن الجهر بالتكبير بدعة ذکر جهر بالتكبير معنی بدعت ده. والتكبير ان يقول وصادي بیان التكبير کی صفت تکبیر او تعداد بیانای ان يقول مرة واحدة یو بیره دیکھا شوافی وی درې بیره منګم درې بیره لګی نه درې بیره سمنم نه د خبر حل وجوب یو بیره ده بهتر بدای چې دې مدرمه بیره اواز سره هم نه وي. مرة واحدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا هو الماثور عن الخليل ده غشان نقل ده إبراهيم صلوات الله عليهنا لاندي لكري سنت نقل له علامة زيلعي نقل كري دي علامة زيلعي ولم أجده ماثورا عن الخليل. إبراهيم عليه السلام من ندي مندل شغنا ده سنقل له سي أحاديث سرا البته عبدالله مسعود نه نقل لي او مسعود او قاضي خان کی دسی قصه ده. ابراهيم عليه السلام چې کله په مقدمات او د ذبح د ولد کې مشغوله شنو بده کې جبريل عليه السلام هغه ګډ راوستلو خو ویریدل چې ابراهيم عليه السلام په دې بچي په ذبح کې جلتی ونه کینو الله اکبر دې لري نه ویل. کله چې ابراهيم عليه السلام आवाज واوریدل اسمان ته وکتل نو ته پته ولګېدل چې فدار اعلی بدل رااله نغه بس لا اله الا الله والله اکبر ویلو. لاندې ذبیح چې اسماعیل علیه السلام هغه چې واوریدل د دې دواړو بس هغه به خپل اخر کې وی الله اکبر ولله الحمد فصار ذلك سنه الى يوم القيامه. وګورئ څلورم شرایط د تکبیر د امام صاحب بني ذکر شرایط تعداد کې مختلف شو بچا کې شو شرایطو کې امام صاحب وی واقف الصلوات المفروضات دا بسر د فرض منځونو نه پسې دا خو صحیح ده دا اتفاقی شرط ده خو صرف على المقيمين بمقيمين وبيد بل شرط ولګولو صاحبین وی مقیمین قید نشته. فی الامصار دا بسر په اغازه کې چې اختر منځ کم دي کیږي امصار معنی کم دي چې اختر او د جمعې مون صحیح غټ کله خار داغه مضافات. څلورم شد فی الجماعات پچا کې وی جمع پس کزان لکه وغنه المستحبه خواغه جماعت چې کوم مستحبه وره کله کله جماعت مکروه وی لکه د خزو جماعت هغه کې به نشته وي. الامام صاحب رحم الله رایدا وليس هو سوي کنه الشرط خامس نه احتراز دی وليس على جماعات النساء وجه خداغه صورت کې اذا لم يكن معهن رجل چې سره ور سره نه تشخذ جمع کوي امام هم خزي مقتدرن هم ټولي خزي به مکروه وي مستحبه جمع غو نشوله. ورسره د شرط ثانی نه مقیمین قید لګول یو کنه نو که مسافر جمع کوي د فرض من اغه نه پسم وي نشتا ولا على جماعه المسافرين کله اذا لم يكن معهم مقيم شکل نه وي د دې سره مقیم معنی مقیم امام نه صاحبین څه فرمایي هو على كل من صلى المكتوبه دا بارغه چا معنی دي څوک چې فرضي منځو کی کغه مقیمی که مسافر ما ویلو کغه سره یو که خزي کغه ځان له یو کبه جماعت سره وي لانه وجد هذا تبع للمكتوبه دا تکبیر ویل له خود فرض من تابع دي فرض من که څوک ځان لکه یو که مسافر یو که خار نه بار کی بهر حال فرض من دي نه دای تابع دي دا به سره وي وتبعیت بولس. امام صاحب د بار دلیل ما هغه دی روینا من قبل مخکې چې موږ روایت کړلو تاسو ویږي کنه
وهو الذي ذكره في أول باب الجمعة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا جمعة ولا تشريق حق يديك. والتشريق هو الجهر بالتكبير. وهي تشريق چاته ویل کیږي؟ تکبیر باندې جهر کول، الله اکبر په आवाज سره ویل. ای دلیل له لکه څنګه چې نقل لید خلیل ابن احمد نه، دا د لغت امام دی. امام سی وی ولئن الجهر بالتکبیر خلاف السنه، جهر کول په تکبیر باندې د خود سنت خلاف ده. اصل خدا ده اذكر څنګه دی تضرع اذكر ربك تضرع، نو پټ ویل لیک نه اصل حکم خدا دی. نو وی جهر په تکبیر باندې خلاف سنت دی. نو به دلته ولیکي دلته به کې نصر غلې دی، نو کوم دې چې نصر نشته دی بس هغه پریدو کنه. وشرع ورد به او شرع وارد ده په دې تکبیر باندې کله چې کله شرایط به ټول بوري مقیمی د فرض من پس وی جماعت سره وی مستحبه جماعت وی. شرع چې دا وارد ده به په تکبیر باندې اند استجماع هذه الشرایط کله چې دا شرایط پوروي پنځه شرایطو. الا انه يجب على النساء، البته په خزو باندې هغه صورت کې واجبېږي چې د سړو سره په جمع کې شریک اقتدین چې اقتدا وکړي د رجالو، او مسافرین باندې واجبېږي کله اند اقتدائهم بالمقيم، کله چې هغه اقتدا وکړي د مقیمو، ځکه خزي به د سړو په تابع شي او مسافر به د مقیمو په طریق التبعیه تبعیت بوجه. تاسو به شریک کنه ورسېدلې اخر کې یو حکایت بیانې خو مسله ده پکې. امام ابو یوسف رحم الله فرمایي وی د ماخام من کولو د عرفه د ورځې نو موږ د څه وکړو چې زه امام سره بس شاته مقتدی وو، نو ما نه هیر شو امام سی بیس په دې आवाज ویل. اندینه معلومه شوله چې د امام نه هیر شي مقتدی دی وی، ځکه مونږ خاصم پوره شوی نه امتی او مقتدی توب ختم شوی، سلام غواړول شوی دی. دا به نشته چې امام تابع دی، چې امام وی نو تبه هم وی او که امام نه وی تبه هم نه وی. لکه څنګه چې سیده صحوه ده چې امام کوي تبه هم کې، که امام نه کوي تبه نه کوي. هغه حکم زکه د سیو چې هغه خلا ده سلام هغه لا په تکبیر هغه په تحریم کې و د منس، یعنی سلام لا نو اړول شوی او دلته اړول شوی نه هغه بشان نه ده خبره. ګوري قال يعقوب فرمای امام ابو یوسف رحم الله صلیت بهم المغرب، ما مسافر د منځو کو د ماقام د عرفه د ورځې فصحوت نذیر شما ما هیر کو اندا خبر او کبر چې تکبیر ویما. فکبر ابو حنیفه رحم الله تکبیر ویلو. تل صاحب د هدايه وی دلالت کې دا مسله چې ان الامام چې ده وان ترکت تکبیر اگر چې تکبیر بریدي لا يتركه المقتدي، مقتدی به نه بریدي. کله چې استاد سری بس ولاړی سری باندې روب راضی کنه امام یوسف رحم الله باندې رااله. برحل هذا لانه لا يؤدى، دلته د مقتدی څخه مقدم کیږي وای دلته ادایګي هونه کیږي په حرمت صلات کې، لکه سیده سهو کې حرمت صلات کې کېدل نه ځکه مونږ ویل چې نه به کې تر سوچي امام نه کړي، دلته حرمت صلات ختم دي. فلم يكن الامام فيه حتى، نو دلته امام نشته واجب، امام تابع جوړېدل امام دی اول وای دا وجوب نشته. وانما هو مستحب، وجود د امام بکې مستحب دي. سمن امام دی اول وای به د مقتدین وای سره مستحب ده، نور خبره نه ده. اختر من نبی پس ویل هم پکار دي، جمعه من پس د تکبیرات په دغه ورځو کې. سوال مال پکې چاشتا ګوري ښه دا ډېر اهمه مسله ده. وړو کې اختر من دی او کدا غټ اختر من دی، تاسو لږ متوجه شئ. یو صورت یو زید امام سره ودرېدل، امام ویل الله اکبر، تام ویل الله اکبر، دي کې خو څه سوال نشته کنه. دویم امام الله اکبر کړي دی او تیرست کې خو تکبیرات نه مخ کې د امام سره شریک شولې، به هم څه خبره نشته، اسی صورتونه جوړو. دریم امام تکبیرات ویلي دی او تو سره په ور رکعت کې شریک شوی، څنګه چې ودرې دی کنه حتی امام په رکوع کې دی ګیر کو نو په ولاړ خپل تکبیرات او کبه امام سره په رکوع کې شریک شه. ها کدا هیر او ویرا چې رکوع را نزی به رکوع ته کته شه او تکبیرات کوا او رفلدین مکوا. یادم نه خو اصول مسله ده، ځکه تکبیرات ویل واجب دي او تسبیحات ویل مستحب دي، او قاعده ده مستحب بپریدي چاته واجب ده. باقی رفع الیدین مستحب دی او په دې غټنو لاس کې خدل برغو کې مستحب دي نه مستحب تبل مپریدا نه رسې نصف اسفل لګر کړي کنه
امام یوسف رحم الله اسامی کې یو مسر کې دا دلیل پیش کړي کې خیال می بهرحال نو خپل تکبیر او که امام یو تکبیر ویل ته دې وخت کې شامل شیم دغه حکم دی اول نیت وتړه تکبیر وایا او امام کم کې لګی دی ور سره به شریک شو کنه تل بس ورزه بس دا خو دا ور رکعت خبره شو خنو کې امام در کو نه روچت شوی دی اوس نو رکعت تلې دی او سجده کې دی مندلو دویم رکعت کې دی مندلو نو بس حکم دا دی ک دویم رکعت کې راشي دا چې وایي دویم رکعت کې دی فاتحه کې ومندلو سورت کې ومندلو امام مس شریک شه حتی تکبیرات کې دی ومندلو کې او د نمخ کې رکوع کې دی ومندلو دغه ته ورسي نل تم رکوع کې قشان وکا څه مطلب رکوع ته راریک لاړ تکبیر تحریمه وکا رکوع ته لاړ شه رکوع کې تکبیرات وکا او که یو دم نتلو امام او تعالی په شریک شولې دوه لا پاتې یو تکبیر تحریمه وکا یو تکبیر وکا او باقي کور سمرګه راځي به چې کله تا رکعتونه یو تلې دي اول بدا وایو نو چې کله امام سلام واړو له ربا بچيږي نو اول به فاتحه وي به بسورت وي او به بسو کی تکبیرات وکي اگر چې دې استاول رکعت خو حقیقت کې اول نه دی څو دی دویم دی اول خطا کړی دی نه رسېب دوه تکبیرات یو نه کې کوم دی اخر کې کړي اوس دې کې اول کې وګي دا غوړیا و ذکر او کدواله رکعتونه نتلی دي بس به دې ساده کا څنګه چې امام ادا کول یعنی تشهود کې د امام غیر کو به دې ساده کا څنګه چې امام سلامي د اول رکعت تو کول دي څه مطلب امام د سلام نه بس پاتېګا اول څوکا تکبیرات زوائد به سورت به فاتحه اول رکعت کې د سورت او به فاتحه او به سورت په اول رکعت کې د فاتحه او سورت نه بس وایو زده شو بل ویني مې خبره په نشته لري هغه لیونی دي کار څو دی او وې سمې وو دعا چې دا کنه دعا نه د اختر منز پورز دعا دا وګدي دعاګانې نه د خطبه نه بشتره لازمي کې څوک غني بدعت دی او نه د مون نه بشتره نه رسې په البته عام منځونو کې شته نو علما او رائے دار مون نه بسې کوي خطبه نه بس نه مفتی رشید احمد سره رحم الله وی مون نه بس نه د پکار ها او دام هغه چا د بره د څوک چې قرباني کوي ابانوکان وختان نه کټ کوي د اگزل حجینا به چې کله قرباني وکي بس به دې کټ کوي په شیخ تر منځو کې ویم ها نه دا مستحب حکم دی او هغه چا د بره دی چې قرباني کوي او هغه چا د باره دی چې د نوکان زیات نه غټ شوی اختی زیات نه غټ شوی د سنې